أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف 6 نمبر آیات. په دې 6 نمبر آیات کې د عیسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي او دغه واقعه د عیسی علیه السلام دغه واقعه کې د دوه مضمونونه پراته دي. یو دا د يهوديان دومره لوی ظالمانو چې عیسی علیه السلام د تورات تصدیق کاوه. تورات آسماني کتاب دی او تورات یې مانو. د دې باوجود بن اسرائیل سره دښمنی وکړل او د شهید کولو کوشش وکړ. دویم نمبر عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام دراتلو پېژنګویي هم ورکړی و او دغه مضمون په انجیل شریف کې په الحال هم موجود دي شته پکې. لیکن بیا هم عیسایان او يهوديان د نبی علیه السلام قائل نشو او ځنې عیسایان او يهوديان د زجر شده خلکو د پاره چې څوک تورات منون کې ځان غني یا انجیل شریف منون کې ځان غني او قران نه مني، نو دینه معلومیږي دا چې د خپل آسماني کتاب هم پورا نه مني. الله تعالی وی وس قال عیسی هغه وخت چې عیسی علیه السلام چې زوی د مریم علیه السلام دی، یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو انی رسول الله الیکم، یقینا ز پیغمبر د الله یم تاسو ته، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کوونکی یم د هغه څه چې مخکې زمانه دی، من التوراۃ چې تورات ان تورات آسمانی کتاب دی په الحال منسوخ شو، ومبشرا او زیر ورکوونکی یم برسول یو پیغمبر، یأتی چې راځي من بعد اسمه احمد، چې راځي به وروسته زمانه چې نوم د هغې احمد. احمد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نومونو کې یو نوم دی. دو نومونه یې مشهور دي، یو احمد بل محمد. او دغه مضمون په انجیل شریف کې هم په الحال شته موجود دی. اگر چې دغه تحریفات محریفات به کېشته لیکن مړو نه څوک کېشته. عیسی علیه السلام وایي زه د داسې پیغمبر زیری در کومه چې زمانه وروسته به راځي او احمد نوم به وي. په دې کې من بعدي نه معلومیږي، بعد چې دا من دې لرې کړي نو معنی دار زمانه به وروسته راځي. نور معلومات نه کېږي چې منځ کې بل پیغمبر یې نه وي. خو چې کله من د بعدي سره من دې مخکې شي نو دې نه به داسې معلومیږي چې په دې منځ کې بله واسطه نه وي، هم ډایرکټ به دغه پیغمبر راځي. همداسې وشو. نبی علیه السلام د عیسی علیه السلام د اسمان ته د ختلو نه تقریبا 579 کال وروسته نبی علیه السلام دنیا ته راغی. فلما جاءهم هر کله چې راغی دغه پیغمبر چې عیسی علیه السلام یې پیژنګویي کړې وه بالبینات په واضح دلایلو سره، قالو دې خلکو وویلو، دغه اهل کتاب عیسایانو یهودیانو وویلو هذا سحر مبین، دا جادو ښکاره دی. حالانکه دې په کتابونو کې مخکې نه پیژنګویي وه، هغه پیژنګویي ته خړک ډورانه کړله او دې له نوم بدل کو سحر نوم یې ولا ورکړ. ومن اظلم او څوک ډېر ظالم دی ممن افترى علی الله الكذب، د هغه چا نه چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ. یعنی دې سړی د خپل غټ ظالم نه چې په الله باندې دروغ وراړی چې یو خبره به الله کړي دی به نه دی کړي، یو خبره به الله نه کړي دی په وراړی چې کړي ده. نو په دنیا کې د خپل غټ ظالم نشته چې الله معاف نه کړي، پاغم دروغ ورواړي. وهو يدعى الى الاسلام، او دره بل لکیږي اسلام ته، او دی په الله دروغ وراړی او اسلام نه قبلای. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي قوم ظالم د کوم خلک ظلم کوي سره د پوی نه سره د علم نه په چپ لار باندې روان شي، نو الله تعالی د هدایت هغه توفیق استوالي بیا د هدایت نه کوي. یریدون دوی اراده لري ليطفئوا نور الله، چې مړه کې رڼا د الله تعالی، کله رڼا نه مراد نور شي نو بیا به یې سیمانه شي چې د کافرانو د کوششونو چې د اسلام خاتمه غواړي دا داسې کوشش دی لکه د سره چې نور رڼا ختمول غواړي. نو نور رڼا ختمېږي نو هسې په ظلم بخاري کې لګیا وي
نو خلاصه به دا راوځي چې د اسلام په دشمنانو لپاره یو قسم له خبرداري ده چې تاسو کوشش ناکام دي تاسو اسلام نشئ ختمولی او که تاسو اسلام ختمول غواړئ نو داسې درګه د نور رڼا سره ختموي د نور رڼا خلاف کو تاسو کیسه کې دربته کیسه نشئ کولای دویم احتمال دا چې نور الله د رڼا د الله مراد شرعي احکام ته مراد شي چې دا خلک غواړي شرعي احکام دا ختم شي د دنیا نه شرعي احکام د دنیا کې نه اسلام ختم شي او دا کار دوی څنګه بي افواههم بخپل خلو باندې کوي خلو باندې څنګه کوي خلکو در دروغ وعده وسره کوي چې بس اسلام ما معنا بده چې په لار روان شي زبر دومره مرسته بسره وکم تعاون بسره وکم یار اسلام خلاف پراپګاندا بدګمانیان شکونه او شبهات دا جوړایي او خورایي نو دا بخپل خلو باندې د اسلام رڼا ختمول شي خو آیا کامیاب بشي نو الله تعالی وایي والله متم نوره الله تعالی پورا کون کې درنا خپل دي ولو کرih الکافرون اگر چې کافرانه بد غړي دغه شریعه احکام مکمل کیږي او دا پورا کیږي او کافرانه خدا خبر نه خو خېل کېنه الله وایي کیږي بس کیږي متم نوره د الله تعالی دین او شریعت غالب کېدل دا تر مراد او دې ذکر کړه په سم مضمون چې آیا اسلام به دسي غالب شي چې کفر بر سره نه یا اسلام به غالبي خو کفر به سره موجودي خو مغلوب انداز کې به کمزوري انداز کې به دا معنا شو درم احتمال دا دی چې یاره اسلام به غالب شي کفر بر سره نه دا درې احتمالات شو دا والله متم نوره کې دا درې احتمالات نو اولنې احتمال واغستل شي چې اسلام به غالب وي کفر به موجودي خو مغلوب انداز کمزوري انداز کې لکه د خلفای راشدینو زمانہ واخلا چې اسلام غالب او اسلام مخه چا نشونی وي خو دې سره په دنیا کې کفر موجود او کفر دومره کمزوري انداز کې اسلام مقابله کوي نشي بیا به دغه مراد شي کله چې مراد شي چې اسلام به دې غالب شي چې د سره به کفر یینه نو دا به د عیسی علیه السلام دراتلو زمانه ته مراد کې دي شي عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوش شي او د عیسی علیه السلام په لاس باندې کوم شرعي نظام ناپیش او کوم جهاد چې وجدا جهاد نماز شرعي نظامي نو په دې زمانہ کې په دنیا په مخ باندې کفر د سره نه ینه ختم شي دا دوه احتمال شو دریم دا چې کفر هم موجودي اسلام هم موجودي خو اسلام غالبي بدلایلو کې څو د مسلمانانو مخه نشي نیول اسلامي دلایل د اسلامي شعائر خلاف څو د دلایل نشي پیش کولای چې اسلام دی باطل معلوم ثابت کی نو بدلایلو کې به اسلام غالب نو دا خبره قیامت پورې موجود ده چې بدلایلو کې وسب پورې یو کفر هم د اسلام مقابله نه کړی یو کفر سره هم دومره دلایل نشته د اسلام مخه پیونه سینې شي نیولای نو دا غره متم نوره کې دغه احتمالات دي ولو کرih الکافرون اگر چې کافرانو دا خبرې بدی ګڼي به خوږي خو الله وایي کیږي بس هو الذي الله غزات ارسل رسوله چراوی لګو پیغمبر خپل بل هدا په هدایت سره و دین الحق بحق دین سره ليظهره دې د پارج غالب کې دین لره علی الدین کلی بټول دینونو باندې ولو کرih المشركون اگر چې مشرکان خلک بد ګڼي یا ایها الذين امنوا اے هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي هل ادلکم ایز خبر کم تاسو علی تجارت بدس تجارت باندې تنجیکم تاسو خلاص کی من عذاب الیم عذاب دردناک نه دا ترغیب د جهاد ته او د هغه د پاره بشارت اخروی ذکر کیږي او ورسته بشارت دنیاوی تؤمنون بالله تاسو به ایمان لري په الله تعالی باندې ورسوله د الله په پیغمبر باندې وتجاهدون تاسو به jihad کوي په سبیل الله د الله په لار کې باموالکم بخپل مالونو سره مالونه به هم خرج کوي وانفسکم بخپل ځانونو سره بخپل به هم قرباني کوي ذالکم خیر لکم نساسو د فارغ وردی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ یغفر لكم بخرب وکي تاسو ته ذنوبکم د ګناهونو تاسو ويدخلكم داخل بکی تاسو جنات دس باغون د تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې رهغین نهرونه ومساکن او کورونتا طیبه جخبی فی جنات عدن وجنتون د همیشوالی کې بي ذالک الفوز العظیم دغه کامیابی لوی ده چې دغه منزل ته انسان ورسیږي دا صحیح کامیاب شي دا بشارت او اخروی بشارت د اخرت د بار خوش خبري و چې په اخرت کې مجاهدین سره الله تعالی دغه رویه کوي یا ایها الذين امنوا احق کسان تاسو ایمان راوړ واخرى او بلا تحبون حج تاسو خوي نصر من الله
هغه امداد د الله تعالی طرف نه دا دنیوي بشارت دی چې د جهاد په وجه باندې بدویمه فائدہ دار راوځي چې د الله تعالی امداد براشي او فتح قریب او فتح نزدې براشي مسلمانان ته الله تعالی فتح حوال کې کبر مغلوب شي دای بشارت دنیوي د جهاد دا فائدہ شو وبشر المؤمنین زرع ورک مؤمنانو خلقو ته یا ایها الذين امنوا هغه کسان د ایمان راوړل دي کونو شی انصار الله امداد کوون کی د دین د الله تعالی کما قال لك څنګه ویلی عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام جزوی د مریم علیہ السلام للحواریین حواریین دا حواریین هغه خلک د عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړل من انصار الى الله سو بزما امداد کی په دین د الله تعالی کی قال الحواریون حواریین ویلو نحن انصار الله من امداد کوون کی د دین د الله تعالی یو فآمنت طائفة من بني اسرائيل نو ایمان راوړو یو ډلې د بني اسرائیلونه وکفرت طائفة او کفر وکبل ډلې فأيدنا الذين آمنوا نو موږ امداد وکړو د هغه کسانو چې ایمان راوړل على عدوهم د په دشمنانو باندې فاصبحوا ظاهرين نو دې شو کامیاب دې څنګه کې د عیسی علیه السلام د ملګرو باست او الله تعالی دې کې یو ډېر ایمان راوړل او باقي چې بل ډله کافر شو بیا چې کوم ډېر ایمان راوړل نو هغه تعالی تعالی غلبه ورکړه د دې پس منظر د سیده چې کړه عیسی علیه السلام ملګرو ایمان راوړو دا غیر بعد يهوديانو منسوبي وشولې د عیسی علیه السلام د شهید کولو عیسی علیه السلام اسمان ته لاړ چې کله اسمان ته لاړ نو دغه ټیم کې کوم خلکو چې ایمان راوړل په عیسی علیه السلام هم بنی اسرائیل خلکو يهوديانو ایمان راوړل بنی اسرائیلیان خلکو د عیسی علیه السلام د تللو نه وروسته دغه خلک چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړل په درې ډلو کې تقسیم شو یوې ډلې ویل د عیسی علیه السلام چې د الله زمکه تر راکوشي او بیرته لاړ دغه د یعقوبیا وای د کافرانو دویمه ډلې دعوا وکړه چې دا عیسی علیه السلام الله نه دی خدا الله تعالی زوی دی او په دې طریقه باندې دا هم کافران شو د صفات شو درېمه ډلې داسې ویل چې دا الله بخپل باندې دی او د خدایان اثر کې دریو د پک یو داش درې څنګه یو بار په عرش باندې دی یو دی یو مریم علیه السلام ده نو دغه تسلیث عقیده را چې خدایان درې شي دا کده چې کوم د نستوریا والا عقیده ده دا خلک هم په کافرانو کې شمار دي مسلمانان نه دي دې ځکه نه د عقیده خراب شوی ده کوم خلک چې مؤمنان او مسلمانان په درې ډلو کې هم تقسیم شو کوم چې کلک مؤمنان خلک او موحدین یوه ډله د کافرانو خلاف سخت جهاد شروع دا خلک شهیدان شو بل ډله د سیوا چې هغه دعوت شروع او د عیسی علیه السلام پیغام یې واغست انجیل شریف راغستو او د هر چا وخت د عیسی علیه السلام پیغام رسول شروع کړو يهوديانو د خلک هم پاک شهیدان دي هم څه پاتې نشو درې مډله د راهبانو راهبان چې کوم د عبادت گزار خلک دوی ولګي د انجیل شریف راغست خپل او غرونو زنګرونو تلاړه اته کې دغه باندې عمل شروع او خاریه پری خودلی د دې خاطر نه د يهودو د غلبین او د غیر ظلم نه بچ پاتې شي خپل آسماني کتاب باندې عمل وکړي د شام په علاقو کې وسم بي صاحب د سي غټ غارونه شته دي چې باغې کې د نبي صاحب ډانچي انسانانو پرتی دي او خلک یې لیدل راځي دغه ډانچو مس کې خلکو اوس دروازې لګولې او داسې لوی لوی ځګې نشته بالکل د کورونو په انداز باندې چې بدن نه به بزرها لاشونه شته دي ډانچي انسانانو په پاتې شوی دغه خلک وځ بغارونو کې وسیدل او دغه ته وفات شول خو د وفات سره هم بار دراونه وته او د خپل دین خدمت د خپل وسه پورې رامنې کړو او بیا اخر کې الله تعالی وایي چې دغه راهبانو الله تعالی امدادو او د دې په دشمنانو باندې دی غالب شو څنګه غالب شو الله تعالی د دوی د انجیل د وینا مطابق نبی عليه السلام راولي او نبی عليه السلام پلاس باندې دعوت بیا شروع شو خلک مسلمانان شو بیا جهاد شروع شو او دغه جهاد نورسته الله تعالی اسلام غالب کو د انجیل د عیسی علیه السلام هغه پیغامات چې په هغه زمانه کې عیسی علیه السلام راوړیو هم په هغه انداز باندې الله تعالی د نبی علیه السلام په لاس باندې په دنیا باندې غالب نو د هر ځای وخت ورسېدل نو په هغه طریقه باندې د غدرې مدرحبانو ډله الله تعالی کامیاب کړ